یو صحابی ده ثعلبه بن حاتب نامه ده، اول صحابی ده رونو، اول صحابیت ورته ملاو دی. خو د مال په فتنه کې چې کله واقع شو نو د غریب نه هر څه لاړل. دی راغی حضور پاک ته وفرمایل چې موږ له دعا وکړه چې څه مال ملاو شي. نبی علیہ السلام ورته وړاندې وفرمایل چې ګوره دنیا ملعونه ده، دنیا تاوانی ده، نقصان کې به دې واچوي. هغې ول نه یا رسول الله، هغې ول ګوره بیا به دا مسجد چړچې نه بیا به دلته نه راځي، بیا به دې مسجد نبوي کې ستا منځونه ډېر د مشکل سره تا مخامخ کې وایي. نه ته ګوره که نه، حضور پاک ورته دعا وکړه یا الله دته مال ورکي. الله چې حضور پاک وفرمایي چې دله مال ورکي. حضور پاک صلی الله علیه وسلم پسې یو بل ابو سفیان راغی، ایمان نه دی راوړی، مکه نه ده فتح شوې، مکه باندې قحط راغی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ابو سفیان راغی، ایمان یې راوړی دی. ورته وایي داسې چل دی چې ته خو زمونږ د قوم سړی، زمونږ وراری، تره زوی زمونږه، هغه نور هر څه پرې د قومیت کې را سره شریکي. نو وایي څه وکړم؟ وایي ته دې خدای ته ووایه چې باران وکړي، خلقو د سپو غوښې وخوړلې، شنې پاڼې وخوړلې، نور خو ما تا سره پوهېږو چې الله د کولو والا دی. نو تا الله ته دعا وکړه چې خدای باران وکړي چې غنم وکړو. یعنې را روان کال به خلق تباه و برباد شي، فصلونه وچ کلک شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته دعا وکړه، وایي زه د کوټو د پاسه غنم وشیندئ. وایي په دغه کال باندې ابو سفیان وایي چې ما یو موټی غنم د پیغمبر د خبرې د معلومات دپاره په چت باندې وشیندل. قسم خوري ابو سفیان چې ایمان راوړو. وایي زما د خدای په جلال قسم وي چې زما چت د پټي نه ډېر غنم کړي وو. دا خو د نبی علیہ السلام خبره ده. حضور پاک ورته وفرمایل اے ثعلبه بن حاتب مال امتحان دی. هغه وفرمایل ما ته دعا وکړه. د دو کونو سردار دعا وفرمایله، وی یا رب العالمین ثعلبه بن حاتب ته یا الله مال ورکا. ثعلبه بن حاتب چې راغی فوراً په دغې مازدیګر ورته څلور سره مال ملاو شو. داسې چا ورته راوستو، نه یې پېژندلو، نه یې لیدلی او نه یې کتلی و. وی فرمایل اے ثعلبه دا څلور سره مال والا. ثعلبه بن حاتب راغی، ماښام ټیم دی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ته وفرمایل اے د الله محبوبه، الله رب العالمین ما ته مال راکو. ورته اے ثعلبه خیل کوا، مال امتحان دی، مال ازمیخت دی، خیل کوا چې شیطان دی کلم دوکن کی. ورځ په ورځ باندې مال ډېرېدلو، مال سیوا کېدلو. ثعلبه بن حاتب چې به ورځ کې 3 ځلې مانځه ته راتللو، بې په هفته کې به 1 ځل راتللو. ثعلبه بن حاتب مال سیوا شو، دشتې ته لاړو، بے مال کلی کی نه کنټرولېدلو. زمانه لا دومره تیره نه ده. ثعلبه باندې د مال دومره زکات راغی چې جناب رسول الله ورته قاصد ور ولېږلو. وثعلبه ورځ کې به 5 ځلې ملاوېدلې، جمعه کې ملاوېږي. ما درته نه ویل؟ حضور پاک ته وفرمایل یا رسول الله زه ډېر لرې دی راتللی نه شم، نو که زه په 2 هفتو کې 1 ځل رالم خیر دی. حضور پاک ورته فرمایل بار بار وثعلبه بن حاتب په لوی امتحان زنځیر کې دې سر ورکړی دی. وثعلبه بن حاتب د خدای نه ځان ته امداد غواړه. بار بار ثعلبه بن حاتب ته خبردارې ملاوېدلو چې اے ثعلبه بن حاتب اوس خو په 2 هفتو کې نه راځي، تر دې چې خبره بیا میاشتو ته لاړه. 1 میاشت بعد به راتللو، مسجد نبوي کې به مونځ کې شریکېدلو. خو چې مال سیوا شو، بیا مشغله سیوا شوله، وخت او زمانه راله، 6 میاشتې تېرې شوې. خو ثعلبه بن حاتب جناب رسول الله ونه لیدلو. د حضور پاک مجلس مال فتنه ده او انسان کله کله دې فتنوش کې واقع شي، بیا ترې هر څه خطا شي. عزیزان
کله کله دا فتنه د انسان مړی ته ورسیږي. ثعلبه بن حاتب لاړو 6 میاشتې بعد ای تر دې چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم د زکات وخت او زمانه راغلو. چا ورته وفرمایل چې ثعلبه سره بلا مال دی. ما خبره وګدله مختصر درته بیانوم. بلا مال دی ورسره. قاصد نبی علیہ السلام دا د نبی علیہ السلام اخیری کال دی. دینه بعد به حضور پاک دنیا نه تشریف آوری کوي. کس ورغه چې ورغه ورته وفرمایل چې حضور پاک را لګلم داغه قاصد ما زکات پکار دے مال کې د ګړو زکات مراکا د چیلو مراکا د خوانو مراکا د غوایانو مراکا غواګانو مراکا تاسو سره بلا مال لې اوس مدینه منوره کې فقراو ته ضرورت ته هغه چې داسې د سولې د مال شمار وکړو ولتزاو زبې درولېګم تزاو زبې درولېګم اراغه حضور پاک ته فرمایل وای سي درته فرمایل وی فداک ابی و امی یا رسول اللہ سر مبارک دی صحابی سندلو سرگو باندی اوخ کی راغ للی و یا رسول اللہ ما چکل سلام واچولو نمانی تپو سکڑو چند کم زین رالی ما ورطا او فرمائل ایسا لبان ما تا خود یو مدرسی طالبان یو ما تے او فرمائل تا پی جنمنا چارا لی گلئی ما ورطا او فرمائل جناب محمد الرسول اللہ را لی گلئی ایمان ثعلبہ بن حاتب را تا او فرمائل چلار شان زبد مال زکات در علماء بیا ورپس دوبارہ مرازا دی چی کل راگے حضور پاک مبارک بسترگو باندی اوخ کرالی وی فرمائل قال اللہ تعالی و تبارک انما اموالکم و اولادکم فتنہ وزما رب سرشتے آویلی دی مال فتنہ دا مال امتحان دے مال ازمیخ دے حضور پاک مبارک میں دی صحابی تو فرمائل کہ عثمان ابن عفان تلال شاہ ورطوئے جنابی رسول اللہ سلام فرمائی او بعد سلام سل فقیران راغلی دی مسجد نبوی کی ناس دی داغوی دا پارا دا زکاة مالا اولیگا دا صحابی چی روان دے مخیط عبدالرحمن بن عوف راگے دی صحابی نے تپوس کئی اے دا اللہ بندہ زستا پا مخبانی فقر گورما غربت گورما غبار گورما تو فقر وحلی سپ سروانی دخلین اوتل ز جناب رسول اللہ عثمان ابن عفان تا ملی گی داغین مال لوڑما فقیران سل کسان ناستی حضور پاک غلام دے عبدالرحمن بن عوفر تا اجڑل عبدالرحمن بن عوفر تا فرمائی وی پرواؤ نساتی دا زکاة نا علاوہ دا دغ فقیران علاج ز پخپل مال باندی کولے شمال عبدالرحمن بن عوف لارو کورتا دیر واپس راگے حضور پاک و تو فرمائل صدر تأویل عثمان ابن عفان وی فداک ابی و امی یا رسول اللہ التفات نشمع عبدالرحمن بن عوف دلاری نرارس خط کرم حضور پاک لاسونا برکڑل وی یا رب کریما خدایا چاچد دی فقیرانو چاچد دی مسکنانو غم اخڑلو یا اللہ مال کی برکت واچوا یا اللہ اولاد کی برکت واچوا یا اللہ عزت کی برکت واچوا عبدالرحمن بن عوف مال سر را روان دے سل اخان را بار کری دی حضور علیہ السلام تراغے ورطو یا رسول اللہ دا اخان دا بارنا ناڑوم یا رسول اللہ سلوار اخان یو یو فقیر تا یو یو اخور کا
الله اکبر. دام زړه دی، دام خوله ده، دام سترګې دي، دام جبه ده، او د ثعلبه بن حاتب هم جبه او سترګې وي. الله دې دغسې بې ادبې ژبې نه موږ وساتي، الله دې داسې بې ادبه سترګو نه موږ وساتي. ثعلبه ورته وایي ته څوک یې؟ او دی عبدالرحمن بن عوف ورته وایي ته ځه جناب رسول الله ته وفرمایا چې د عثمان ابن عفان کلی لرې دی او زما کلی نږدې دی، یا رسول الله انتظار در باندې نه تېروم، زما سل اوښان د بار نه ډک راغلي، کور کې ناړم، ابه ټول د مدینې فقیرانو ته ستا په لاس ورکوم انشاءالله. دا هم زړه دی، دا سینه ده، دا درد دی، دا هغه فکر دی عزیزانو. هغوی مال ته نه ګوري، هغوی مال د حضور پاک نه قربانوي. ما تاسې ته دا سوچ وي دا شعر ویل که د دنیا ټول حسینان ما ته راکړي نو زه به هر څه قربان کړم، خو د مینې جانان نه. دا د برابر قلندر بابا ښکلی شعر دی، زه بار بار ویم که څوک راکړي د دنیا حسینان واړه دا به پرېږدم، خو د مینې جانان نه. عبدالرحمن بن عوف وایي زه په مال څه کومه، محبوبه ستا دوه سترګې مې په کار دي، محبوبه ستا رضا مې په کار ده. ثعلبه بن حاتب کار ته اوس ګورئ، څو ورځې بعد حضور پاک دنیا نه د الله رب العالمین امر راغی، حضور پاک د دنیا نه لاړو. ثعلبه بن حاتب څو ورځې بعد خبر شو چې حضور پاک دنیا نه لاړو. او مال را مخکې کړی دی سیوه لویه رمۍ را وړاندې کړله، مدینه طیبی تراغه تپوس کی یا اللہ ماتا امیر المؤمنین خایا چاورتا او فرمائل ایسا لبا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ناستے. ابو بکر صدیق تلاڑو ورتوی امیر المؤمنین ما اوخان راوستی دی دو اوخانو زکاة تے، ما بیزی راوستی د بیزو زکات تے، ما گڑی راوستی د گڑو زکات تے، ما چیلے راوستی د چیلو زکات تے، غواگانے میں راوستی د غواگانو زکات تے. ابو بکر صدیق و تو فرمائل چھ زمانہ اڑان دی ستا یو جوف جناب رسول اللہ بیا قبول نکڑلا. ما تیاشی چھ د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د وفاتنا سمو دوڑان دی ستا یو جو پر آگلا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تی مخواڑولو زکا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ورتر آگلے ہو چھ اید اللہ حبیبا اللہ سلام کی او بعد سلام فرمائی چھ دا ثعلبہ بن حاتب مال مقبلوا. آغا ثعلبہ بن حاتب مایو سلاڑو دا عثمانی ذنورین پر دور کی دوزلی مال راوستو، عثمانی ذنورین نوڑان دی. دا عمر فاروق حکومت راگے، دا عمر فاروق دور کی بیا مال راوستو حتی تردی پوری چھ دا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 کال حکومت تے ارکال باندے. ثعلبہ بن حاتب مال پیش کئی آخر دا چھ عمر فاروق دا پتہ اولگی دا اگے خود بازی خبر نہ چانا خبرولو چاورتو ویلی امیر المؤمنین دا حق ثعلبہ بن حاتب دے چھ پیغمبر علیہ السلام زکاة قبول کرے نہ دے. عمر فاروق را اغختلو ورتوی کپزان بانی مور بورا کول غاری نو بیا مدینی طیبی تراشا او که مور پزان نہ جڑے نو بیا زمن خار تا مرازا زبیا رانش گورے. ثعلبہ بن حاتب مال یو قول دادے چھ دا عثمانی ذنورین پا دور کی پہ اللہ درے ورز بیماری راوستا، درے ورزو کے ٹول مال اللہ واغستا. اللہ گورے دیر لوی ذات تے دا خدای دا قہر نا زان بچ ساتل پکار دی. زیو درے میشتے اڑان دی تارو لطلے ہوں ما دا سے غنم لی دلیو دا سے غنم ولاڑو او پرون نا بل ورز لاڑم تاسے پا خدای باورو کئی مال کے بدی پٹی کی چاہتے نے دا وگی ختم کرے و دروزے پرے خودی سب طول غنم دا سے انداز کی یو وگی ور پوری نو او اوری دا دروزہ ولاڑا دا
که دغه رب ستا او زما د اولاد فصل نه وږي کټ کولی شي که نه، نو دغه رب دې ځمکې ته که نیفال ځمکه خوځوي نو زمونږ او ستاسې دا کلی هم خوځولی شي. د الله نه یره پکار ده. د خدای زکات ته دوکه مه جوړوئ، دوکه د خدای زکات ته هیله مه جوړوئ. خدای درکړی الله ته ورکوي، ورنه بچی به در نه والي. الله به در داسې پریشانی پیدا کی چې بیا به په سر او کونه باندې نه پوهېږي. او پیغمبر علیه السلام فرمایي چې کله زما د امت زکات کې کمزورتي پیدا شوه، کمزوري پکې راغله، نو بیا به الله د هغوی کې اتفاق نه راولي، اختلافات به پکې راځي. دا ته زما مرۍ ته چاړه راوړې، زه ستا به مرۍ چاړه ږدم لکه د چرګانو په شانتې الالو. زړه کې دومره درد نه راځي، دومره درد نه راځي. او حدیث پاک کې راځي چې کوم سړی سخي شي داغه پړه کې رحم راځي، کوم سړی چې سخي نه وي داغه پړه کې رحم نه راځي. نو عزیزانو زکات متعلق ما یو مرګر راته ویلو چې تاسې بیا هم دا واقعه بیان کړئ. د زکات متعلق خلق کې انتهایی کوتاهي ده. بس د الله پاک فرض کړی مال له دوکې ورته مو جوړوئ، حیلې ورته مو جوړوئ، بانې ورته مو جوړوئ. الله جل سکال به یې ترې نه پټ کړي، کال له به در نه بیا والي ګورئ. داسې به نه وایي چې سکال کار روان کال ته به ګورو، روان کال ته به د الله پړنګ کې بیا به په هېڅ هم نه پوهېږي.